ایمان راوړې بالله په الله باندې وملائکته او داغه په ملائکو باندې او داغه په ملائکو باندې او داغه په کتابونو باندې او رسوله او داغه په رسولانو باندې والیوم الاخر ورځ د قیامت والقدر خیره خد تقدیر وشره بد تقدیر من الله تعالی دا د الله طرف دی والبعث بعد الموت مرنا پس بچو ایمان مجمل آمنتو ما ایمان راوړې بالله بالله باندې کمالک څنګه چې هو باسمائه هغه خپل نومونو سره دی وصفاته او هغه خپل صفاتونو سره دی وقبلتو قبول کړي مې دي جميعا ټول احکام ټول حکمونه د هغه اقرار قبول کړي مې دي جميعا احکام ټول حکمونه د هغه اقرار باللسان د ژبې سره وتصدیق او زه تصدیق بالقلب د زړه نه یعنی یقین کوم د زړه نه مخکې وایه د مونځ پر اسکېدل د څلورو ځایونو نه ثابت دي اول قرآن شریف دویم احادیثو نه ثابت دي او دریم اجماع نه ثابت دي څلورم عقل نه ثابت دي هر عاقل بالغ باندې پنځه ټیمه مونځ فرض عین دی یعنی کوم انسان چې عاقل هم وي لیونی نه وي مجنون نه وي او ټیک وي بېهوش هم نه وي داسې بل څه دغه کې نه وي یعنی عاقل وي بالغ وي صحیح وي بالغ چاته وایي چې کله هغه بالغ شي غټ شي نو په ده باندې پنځه ټیمه مونځ څه شی دی فرض عین دی مخکې وایه یوه مهینه وایه بعضې علما وایي چې دا کس دې قتل کړی شي تر څو پورې چې هغه مونځ نه وي چالو کړی بیا ووایه یوه مهدي سې نه هر عاقل بالغ باندې پنځه ټیمه مونځ فرض عین دی صرف ښځو ته په حیث په نفاس په زمانه کې مونځ معاف دی تر څو چې د مونځ فرض کېدو نه انکار وکړي هغه کافر دی څوک چې مونځ سستۍ سره کوي او سستۍ سره پرېږدي هغه فاسق او نافرمانه دی یعنې مونځ چې سستي کوي او نه یې کوي وایه تر څو پورې چې هغه کس مونځ نه وي چاړو کولی هغه دې قید کړی شي بعضې علما ووایي هغه دې دومره ووهلی شي چې هغه د بدن نه وینه لاړه شي امام شافعي امام مالک امام احمد رحمت الله علیه وایي چې علیهم وایي چې دا کس قتل کړی شوي دي چې ماشوم د 7 کالو شي د مونځ حکم به ورته کوي او چې د 10 کالو شي بیا به یې وښي استنجا څه ته وایي یعنې چې د 10 کالو شو بیا هم مونځ نه کوي بیا به یې څه کوي وښي به استنجا څه ته وایي د ډکو میتازو نه بعد د تشو میتازو نه بعد چې په بدن کومه ناپاکي لګېدلې وي هغه خوا کول هغې ته استنجا وایي اودس بیان اول مخ د خپلو دودو پورې انځل دویم لاسونه څنګلو پورې انځل دریم سر څلورمه حصه مسه کول څلورم خولې د ګېډو پورې انځل د مونځ دپاره اودس شرط دی اول مخ د خپلو دودو پورې انځل دویم لاسونه څنګلو پورې انځل دریم سر څلورمه حصه مسه کول څلورم خولې د ګېډو پورې انځل مونځ دپاره اودس شرط دی بغیر د اودسه مونځ نه کېږي بغیر د اودسه سخت بغیر د اودسه مونځ سخته ګناه ده څوک چې بېله اودسه بغیر د اودسه مونځ کوي دا سخته ګناه ده سخته ګناه ده بعضې علما وایي چې تر کوم کس چې بې اودسه مونځ کوي هغه کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي مفتاح الصلات الطهوره پاکي د مونځ کنجي ده غسل کې 3 فرض دي اول مخ 3 پیره پوزې ته اوبه اچول دویم 3 پیره خولې ته اوبه اچول دریم غونډ بدن لمدول دا تعداد پکې سنت دی ښه وایه اودس کې 4 فرض دي اول مخ د خپلو دودو پورې انځل فرض دي دویم لاسونه څنګلو پورې انځل فرض دي دریم سر څلورمه حصه مسه کول فرض دي څلورم خولې د ګېډو پورې انځل فرض دي